السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ته اختر مبارک شي او امید لرم چې ټول بخیر. تاسو سره دا یو ویډیو شیر کوم، تاسو په دا وګورئ، بیا ان شاء الله په دې باندې مزید خبرې کوو. ما نه پاتې شوله وټه ما نه پاتې شوله خو بل ته د راغل مصاب او ټوکړه په دغه هغه خار وره که څنګه د خپل کلي صاحب او ټوکړه په دغه وړه او خامه خاوې بله وړه نو څوک علي سره وغواړو علي سره وغواړو. امید کوم تاسو به دا ویډیو کتلی. دا کنجران، دا ډمان، دا راغلی د پاک خاورې سعودي عرب عربستان په خاور راغلی او ګډیږي او دا بې غیرته خلک دو په پیسې شیندي. کور ته روپۍ نه لګي، کور ته ریال نه لګي، ول نه لګي، کار نشته، ډېرې انډیوالي او په پاتې هر سره او په پاتې خدا را دم نسل چې کم نه په دې ډمانو باندې دا پیسې وشي. بیا دوی چې دنیا زموږ عزت نه کوي، د دنیا د ډمانو عزت نه کوي، پوه شوې؟ او بیا د پاکې خاورې په دې عربستان کې د پښتون سړي ډېر غټ عزت دی چې عربي ته وایي که نه انا پاکستاني او انا بټان، او اوس تا ډېر خیال کوي او ډېر عزت دی کوي. خو چې دا ډمان راتلل شروع شو، دا عزت هم زموږ ختمېدو ول دی. لہذا زما حکومت پاکستان ته دا درخواست دی چې دې ډمانو پاسپورټونه کینسل کړي او منسوخ کړي او دوله کړي څه کړي سزا ورکړي. او دا کوم پښتانه چې ورتل دا پښتانه نه دي، دا ډمان دي ډمان. او د مولانا بجلیګر صاحب خدای وبخي هغه ویلي وی اے رزیل قومه، اے شرمېدلې قومه، دا هغه شرمېدلې او رزیل قوم نه کوم چې عربستان کې سعودي عرب پر ریاض مخاورې کې د دې ډمانو پروګرام نه تلو او په دې پیسې شندلې. لعنت چې په دې خلکو شه، لعنت چې په داسې خلکو باندې شه چې په دې پاکې خاورې ته راغلي او دا ډمټوب، دا بې حیایي، دا فحاشي پیلاوي. امید لرم چې دا به ستاسو په خبره سمجھ کې راغلي او ویډیو ځان سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکون وایي. ان شاء الله تاسو به مزید انفارمیشن نه ډکې ویډیو غوښنه راغلي. الله حافظ. پاکستان زنده باد.